لله الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی رغم انف رجل پوز دی ککڑشی دا اغی سڑی دا دوارو جہانو سردار فرمائی دا اغی سڑی پوز دی پخورو کی ککڑش چی زمان نوم ووریو دی انوائی چی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو عادت جوڑ کے خواہ کلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوم وورے شوق سروائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام خیرہ کڑی دا وی پوز دی پا خورو کی ککڑشی چی زمان نم ووریو دی پا ما درود نوائی دا دیر خوگ نم دی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة قیامت کی چې د چا درود شریف سیوارو خود نو دی بمات نزدی وی په ټولو خلکو کې چې د چا درود سیواو درود شریف پکات شیخا هر عمل کې مقبول او مردود شتا منس او کې دا احتمال شته چې قبول لې دا احتمال شته چې رد قبول نشو حج دیو کو احتمال شته چې مقبول لې احتمال شته چې مردود دی ہر عمل کے رد او قبول شتا یا دی قبلی گی یا دی رد کی گی علماء وائی درود شریف یو دسی عمل دے چی دی کی مردود نشتا دا ټول مقبول دے ہر ٹیم کے او ہر حالت کے چی سوکم درود وائی دا مقبول دے دا درج دے دا دی سیلہ بدتا میلاوی تاسو د حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نو مورید لے دے کنا دی علماء تو خ معلوم دی شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ دی په ہندوستان کې پیدا شو انډیا کې نو پیدائش شویم په انډیا کې دی او وفات شویم په انډیا کې دی او خلق ورته حسین احمد مدنی وایند ته مدنی ولی وی چې پیدا شویم هندوستان انډیا کې دی وفات شویم الته نن دفنم الته دی نو دته دا خلق حسین احمد مدنی ولی وای مدنی نسبت ورلکړې دی مدینی منورې ته نو نه پیدائش ته اغزې دی او نه وفات د اغزې دی نو دته مدنی ولی وای ښا علماء لیکلی دي چې کله به دا میاشت شوې د حاجیانو داخلي بشورو شو اوس حاجیانو داخلي وکړه لیکن څوک کوي او چا کړي دی بختور خلق دی څوک ورته وایي نن وایي ستاسو ټریننګ دی راشئ پلان کیځئ ته نن به تاسو ته ټریننګ درکوي که نه بختور خلق دی ځای په ځای حاضرۍ کوي څو ورځې پس په خلکو سره سلام کوي چې زه د حرمینو په سفر ځم
چې کله به دا ورځې راغلې نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه به ډېر خفه و. چې بیا د حج د ارکانو د ورځې به رالې چې په کم کې حاجیان مزدلفه عرفات رمی د جمرات نو ماسخوتن به ووتو داسې به اسمان ته کتل جزر به په جړا شو خدای اوس په حاجیان د بیت الله طواف نن عرفه ده وی خدای نن به حاجیان د عرفات په میدان کې تا ته ولاړي سرونه به سرتوري او احرامونه به تړلي خدایا نن به تو په لکونو خلق بخي د عرفات په میدان نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه بجړلو نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی ما بجړلو درود شریف په میوي چا به وی چې لیونې دی او چا به وی چې بریلې دی نو چا بریلې کړم او چا لیونې کړم حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی نه لیونې او نه بریلې خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مین و نو برداشت مې نشو کولای چې دا حاجیان بتلل او ما نه به روز خطا غس کنا سړی غټ نه خبکیږي چې دا حاجی صاحب سړی ته چې سم دعا راته کوا سړی له جړه ورشي چې خدایا عمر لبه زمانه دا خلق روز خطونه علی لکا زما بدا کاری صرف چې او الله دې حج مقبول نصیب کا خدایا دسی ورځ به په ما غریب راشي چې زه به چا سره د لاس په لاس کې کېدم چې دعا کوه زه د حرمینو په سفر روان دسی ورځ د خدای راولي بس دا دعا کوئ ښه مشرانو مونږ تم کوئ ځان تم کوئ چې خدای دسی وخت راولي چې خدای چېرته مونږ د حرمینو په سفر د حج په سفر روان دا حج ډیر لوی عبادت دی که نه خدایم د حج په خوند پوه کمالدارانو تاسو پې پوه نه یې مونږ سره پیسې نشته نو ځه خدای دې رحم وکړي نو ښه خدای دې مونږ یو ځای بوځي چې مونږ هم د حج په خوند لږ پوه کړو ښه که تاسو ته هر کال د پیسې قربان نه کړي نو وبه یې وینئ ښه مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی د کور نه بهر ته ووتلم یو معذور کس روانو داسې تولیدو او دا مخې ګرمۍ تک سور کړی ما ورته وی څه کوې ما ته وی چې حج لزمه ما ورته راځه لږه دمه به وکې او دمه به شي راځه ما ته وی چې نه پیادل روان یم او یمه معذوره هسې نه چې د حج ایام پوره شي او زه ونه رسمه چېرته ما ورته وی مونږ کره به دمه وکې او زه به درله د سورلۍ انتظام وکړم داسې دې خوښه نه ده ما ته وی چې نه مالک ابن دینار ما خو ته ډېر هوښیار سړی ته خو ډېر قمقلې ما ورته وولې وی چې یو غلام نه چې کله مالک خپه شي او دا غلام د مالک رضا کولو لذي که نه نو مالک ابن دیناره دی چې پیاده رواني نو مزه کوي که نه چې په سورلی رواني نو مزه کوي زما د مالک آقا خپه دی زه د مالک رضایې له روان یم دا حاجیان چې روان دي دا د مالک رضایې له روان دي خو یې مونږ نه مالک خپه دی او احرامونه به ورته وتړو خوشبوی به نه لګو ویښته به نه منګزو ګنډلې کپړې به نه اغوندو عطر به نه لګو داسې سروهلي بروهلي به مالک له لاړ شو ډېر عجیبه خبره یې راته وکړل معذور روانو مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی اتفاقي طور په هغې پیره الله زمام د حج داخله وکړله نو زم لاړم حج له چې رمې د جمرات مې وکړله داسې ووتم نو خلق جمع شوی و ما وی دا خلق څه ته جمع دی وی چې دلته یو نوجوان دعا کوي او دا خلق حیران کړی دی وی چې ورلم دا کو هغه معذور و وی دعا یې کوله چې خدایه کعبه مې ولیده حجر اسود مې ښکل کو الله د کعبې خلاف مې ونیو خدایه شیطانان مې وویشتلو خدایه اوس خلق قربانۍ کوي څاروي حلالوي نو خدای ته ما اینی چې ما سره څاروي نشته دی زما طاقت نشته دی خدایا د دوی د قربانۍ قبولې کې او ما سره هیڅ نشته خدای زه د خپل ځان نظرانه پیش کوم ما قبول که د قربانۍ په ځای کې الله ما قبول که وی چې دی څنګه اووي او د هغې نه پسې کلمه د شهادت وي او پاک قضی وفات شو مالک ابن دینار رحمه داسې عاشقان به حج لتلل ښه داسې مین به حج لروان نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی ما به جړلو نو چا به وی چې لیونی دی او چا به وی چې بریلی دی نو نه لیوني و نه بریلیان